فکر پیدا شو نو زنانه ماشومان ټول قلعه د حسان بن ثابت رضی الله تعالی عنہ ته منتقل کړل چې ټول مسلمانان ماشومان زنانه هغه قلعه د حسان بن ثابت رضی الله ته منتقل شو او فوجیان ټول د خندق په خوا کې ولاړو د مسلمانانو د کافرانو مخې ته ولاړو د هغوی دفاع یې کوله نو دغه دوران یهود د بنو قریظه دا اراده وکړه چې مونږ ورځو په مدینه کې دغه زنانو بې عزتي کوو دغه ماشومان چې کوم دی وژنو او دا چې کوم دی ختمو او دوی له تکلیف ورکو نو یو درې څلور یهودیان هغوی په مدینه کې ګرځېدل حتی چې قلعه د حسان بن ثابت رتوهو ته راورسېدل نو دوه درې یهودیان چې کوم دی هغه بهر ودرېدل او یو یهودي په دې دروازه راننوتو وایي دې سفیر رضی الله تعالی عنه د تماشا کوله کتل یې چې دی اوس څه کوي حسان بن ثابت رتوهو چې ویې کتل چې به ګیټ راننوتو نو حسان رتوهو ته وایي چې ته ورشه او دا سړی ووژنه نو هغه د ډېر بوډاوالي او د کمزوروالي او د بیمارۍ د وجې نه هغه دا کار نه شو کوی نو وایي صفیه رتوهو دومره جرأتمنده زنانه وه چې هغه په خپله باندې ورغله او غلی غلی ورغله او د خیمې لرګی راواغستو دا یهودي په دې سر باندې ووهلو او د په وهلو سره چې کوم دی دا یهودي مردار شو او مړ شو بیا د دې ځای نه لاړه بره بیا حسان رتوهو ته وایي چې دا سر یې قلم که او ما ته یې راوړه خو هغه بیمار و دا یې هم ونه کړی شل په خپله لاړه د دې یهودي سر یې را قلم کړو او برې د قلعه نه شاته چې کوم یهودیان ولاړو د هغوی خواته یې ورلړه کړو دا څوک وه صفیه رتوهه دا د هغې بهادري وه نو دې بهادرۍ دومره کمال وکړو چې دغه یهودیان په روب کې راغلل او د دوی د اراده وه چې مونږ به دې ماشومانو زنانو له تکلیف ورکړو نبي صلی الله علیه وسلم سره هم دا یره وه دوی په روب کې راغلل او د روب د وجې نه دوی آینده دپاره په مسلمانانو باندې حمله ونه کړی شو مسلمانان په امن کې شو نبي صلی الله علیه وسلم په امن کې شو